السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری طاهر خان دا ټیم موجود یم بدخیله ډیجیټل هسپتال کې. یو ډېر د غم واقعه شوې ده. مشران راغلي دي د باجوړ نه او د هغو د 13 کالو بچوړې تاسو په سټیټس باندې دغه لیدلیم دي چې هغه په تیمرګر کې چکر لره ودی او د هغې وجې نه هغه لا پته دی. نو مشران دلته موجود دي، د هغو سره څو خبرې کوو. که بیا چاته څه معلومات وي نو دغه نمبر یې مونږ ورکړي په سکرین باندې، په دې باندې رابطه کولی شئ. جي حاجي صاحب رامخکې حاجي صاحب ستاسو څه دا کوم ماشوم چې دی دا ماشوم دی پهله موږ تاسو سره تصویر وښیو. کاري ګوله ژړې کپړې اغوستي وسخه جی دا ماسپښین مو 2:30 بجې دا واقع شوې د ما نښې ده او د تیمرګري په سیند کې د لامبل واقع کې وخت راوړی دی که نه 2-3 کسانو پې حمله هم کړې ده خو ګرفتار شوی نه دی او دغه ځای نه اوس ناپته شوی دی. اوس موږ کوشش کوو تاسو زیړې کپړې اچولي دي او دا ټایم څه وه چې صاحب 2:30 بجو ټایم 3 پورې 2:30 دغه ټایم باندې دا ماشوم ورک شوی دی. نو که چاته د چا په دې سیند په غاړه باندې کورونه وي، که زموږ دا توتکان سیند وي، که دغه چکدرې خواوشایي، نو کوشش وکړئ که چا لیدلی سي ول ډیپینډ چې څونه رضاکار دي هغو ته اطلاع شوې هم ده. زموږ سره د هغو چیف وارډن هم ولاړ دی. موږ ستاسو هم شکریه ادا کوو چې موږ ته اطلاع راکړه. تاسو وایئ د کیس باره کې؟ بس زما د ټولو السلام علیکم. زما د ټولو خلکو ته دا خواست دی چې کوم کورونه چې د سیند په غاړه دي، نیرونو په غاړه دي، که په بازو کې دي، که په بوساخ کې دي، که اګرې طرف ته دي، هر یو طرف ته چې د هغوی ته دا خواست دی چې هغوی په خصوصي یعنې نظرو کې وګوري که چېرته داسې علاج شي وي میلاو شي او موږ یې د ورثت حواله کړو نو موږ له الله تعالی اجر راکړي او دوی به ډېر زیات خوشحاله شي. او موږ سره نور ملګري هم دی، قربان صاحب دی، طاهر خان سره دی هم الله تعالی خو کړي. زموږ په معمولي کال چې په 5 منټ کې دننه راورسېدل او دا اطلاع تاسو د خپل پیج نظر کړه. موږ سره نصیب رحمان د سیول ډیفنس ګروپ وارډن هم دی او انشاءالله دا ټول به تاسو ته په تفصیل سره خبرې کوو. بلکې طاهر خان به کمپلیټ کړي دا خبرې. زه ستاسو زړه شکریه ادا کوم او بل هغه یوت ته یو پیغام ورکوم. دا زما دویمه ورځ ده زه په دې بازار کې ګورم په زرونو تعداد سره د موټر سایکل وال روان دي. دغه ماشومان چې عمر یې د 19 نه واله تر د 20-22 سالو پورې وي او بالکل د لیونو په شان بر روان وي. یاد ساتئ که دا ماشوم نن نشته خو د هغه هغه نیکه دلته ولاړ دی، د هغه هغه پلار دلته زړه چاو دی. دا والد صاحب دی، که تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا والد صاحب دی، دو ځوان زلمی هلک دی تاسو ښکاري. تاسو سوچ کوئ چې دو دا حالات په کور کې به د هغه د مورکۍ څه حالات نو دغې ټول یوت ته وایم دا کوم چې په چکرو باندې ودي کمرات ته کالام ته مري کاغان ته تاسو دا مه وایئ چې مونږ یوازې ودیو په دې موټر سایکل مونږ یوازې روان یو. ستاسو سره شاته پوره د خاندان خوشحالۍ دا د اختر زبرګي ده. د دو به د اختر خوشحالو ته انتظار او ځان له به قرباني کړي، خپله خوشحالي به مانځل. او دا ماشوم چې نن نشته نو دو په کور کې قیامت دی. هر هغه ماشوم ته درخواست د زړه تاسو دا ویم چې کله هم تاسو چکر لوځئ نو چېرته دا سوچ مه کوئ چېرې زه په یوازې یم یا زما سره ملګري دي. ستاسو سره د مور پلار د خور د رونو د یارانو دوستانو د محلې د چم ګاونډ د دغې ټولو ژوند جوړاو دی. نو زه تاسو ته ډېر ریکویسټ کوم چې کله هم سیند ته کوزېږئ یا نیر ته کوزېږئ یا لامبل له ځئ یا دیس د غونډ ته چکر له ځئ نو بالکل د دغې دهان ساتئ چې یاره ستاسو سره ژوند چې کوم دی د پوره محلې د پوره کلي جوړاو دی. په آخر کې زه بیا د ضیاءالله تصویر ښیم، تاسو په سکرین باندې تصویر لیدی شئ. دا تصویر تاسو ملګرو سره هم شیر کړئ که دا ملګری چا هم لیدلي په زیړو جامو کې دی. په دې سکرین باندې به تاسو ته نمبر یې ښکاري، په دغې نمبر باندې رابطه وکړئ او زمونږ هم دعا ده چې الله دې کړي چې دا ماشوم زر تر زره میلاو شي. په آخر کې بیا د خپل بدخیله سیول ډیفنس چې څونه ملګري دي اهلکار دي ما سره رابطه وکړه. زه ستاسو هم شکریه ادا کوم چې تاسو په دې خدمت کې پیش شئ. الله تعالی تاسو هم اجر درکړي او حاجي صاحب الله دې ستاسو په جملې پیدا کړي. څونه رضاکار طاهر مونږ شکریه ادا کوو چې دی زمونږ په معمولي کال باندې سره د قربانه راورسېدو او زما خیال چې 2-3 منټه ټول تېر شوي نه د هغه خدایي خدمتګار دي چې د الله د رضا لپاره کار کوي، د الله د رضا لپاره خپل وخت دغه ګڼي. دا کم ماشوم دا کم 19 ساله هلک چې اوبو ته ګیل شوی دی د تیمرګري نه وړی دی. زمونږ چې څونه ټیمونه دي د ډیري چولګرام توتکان بوساق کې چې کوم ټیم دی زمونږ په بازو کې چې کوم بابا دی یا زمونږ کوم کتونکي ملګري دي هغو ټولو ته
دا خواست کوم چې د سیند په غاړه باندې خامخا نظر وساتئ او انشاءالله اپریشن به دا ورځو پورې مونږ جاري ساتو مونږ قانون په لاشونو په دې هم ګرځو او په دې پسې به هم ګرځو او قربان هم دلته زموږ سره موجود دی چې دوه مینوالو ته دوه خبرې وکړي چې دا کوم کسان چې ورک شوي دي لهذا دوی کې زموږ سره مدد وکړي او دا لاشونه زموږ سره در ولی تاسو په چکر تللی نو خامخا کوشش کوئ د څنګه چې طاهر خان دا خبره وکړه چې دې موټر سایکلونه روان شي او دغه اخر کې ما دې نه مخکې وړاندې مو چې چکر ورځئ نو د الله د رضا لپاره خیال ساتئ ستاسو سره د دې مین د ټول خاندان هغه خوشحالیانې جوړوي نو خدا راکړه ځان غم د سره